نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة. الله خوشبو استعمالول جایز دی او کو جایز نه دی او کو جایز دی نو په کم وخت کې ولا جایز دی چې خوشبو استعمال کی نو په دې خبره باندې ځان پوهه کو خپل بیانو ته دا خبره وورو یا خبر زده کو هغه ته و چې په دې باندې عمل وکړي ځکه چې زمونږ بیان دي نه چې خوشبو په ځان باندې ولګي او په نامحرم سړو باندې د هغه بوی ورشي. اکثر کو تاسو په لار روان یې نو اکثر په سړی باندې خوشبو ولګي، زنانو خوشبو مګلی یې، پاوډر مګلی یې، عطر مګلی یې، سپری مګلی، نو د هغې نه داسې خوشبو راشي په دې پردي سړي باندې ولګي. نو د هغې ښځې باره کې حدیث مبارک کې راځي چې الله جل شانه په دې باندې د جنت خوشبو هم حرام کړې ده. جنت خو لا لرې خبره ده، د جنت خوشبو په هم حرامه ده. نو دې زنانه ځای به کم ځای شو چې جنت په هو د جنت خوشبو په حرامه نه، جنت په حرام دی، نو دې زنانه ځای به جهنم شو. نو خپل زنانه د جهنم نه بچ کو. وس دا عطر، پرفیوم او سپری کم ځای استعمالول جایز دي، نو په دې خبره هم ځان پوهه کو. زمونږ زنانه چې په کورونو کې نو اکثر شډلې بډلې اسقا پسقا بوی تیزي، نه عطر مګي نه سپری مګي، نه خپل خاوند ته مطلب ځان سینګاروي، او چې کله بهر وځي نو ځان به ښه ډولۍ کي، ځان به ښه سینګار کي، عطر او سپری او پرفیوم به ولګوي او په پردو سړو باندې د هغې خوشبوی بیا ورځي، او پوډر به ولګي. نو دوی غونډ څیزونه حدیث مبارک کې منع راغلي. خو زمونږ استعمالو سپری یا دا شیزونه استعمالو نو خپل خاوند ته استعمال کو، په خپله کمره کې استعمال کو، چې د هغې خوشبو صرف ستا په خاوند باندې ورشي، نه چې په نامحرمه سړو باندې، نامحرمه هلکانو باندې، ځکه چې د هغې زنانه باندې بیا د جنت خوشبو حرامېږي، او نو چې جنت خوشبو به حرامېږي نو جنت ته به څه لاړه شي. نو په خپلو ځانونو رحم وکړو. الله جل شانه قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، یا مؤمنانو مسلمانانو تاسو خپل ځانونه، خپل نفس او خپل اهل او عیال له جهنم نه وساتئ. نو چې موږ د جهنم نه نه ساتو نو څوک پې ساتي؟ شیطان هم موږ وررتی جهنم ته، نفس موږ وررتی جهنم ته، نفس یو مګه دغه نو دې شیزونو ته خیال وکړو، په دې شیزونو باندې عمل وکړو، دې شیزونو نه ځان وساتو، کو استعمالو په خپل کور کې او په خپله کوټه کې استعمالو. الله جل شانه عمل کولو توفیق راکړي.